بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه نورلسم سبق دی او په نورلسم سبق کې زموږ الدرس الرابع شروع دی. په درس الرابع کې زموږ ټول سبقونه شوي، اوس مشق تمرین شروع دی. په تمرین کې زموږ دویم نمبر سوال راکړی دی، وایي جوابونه په خپله ولیکئ. سوالونه را باندې دی کړي دي، وایي تاسو جوابونه ولیکئ. نو د یو طرف ته موږ هغه د مؤنث د مذکر نه چې کوم سوالونه کړي دي او هغه به کوم جوابونه ورکوي، نو موږ هغه لیکلي دي. د بل طرف ته د مؤنث باره کې تپوسونه کړي دي او موږ به د هغې جوابونه ورکوو. د اول سوال یې کړی، وایي هل معنا د آیا په اردو کې وایي کیا، انت په دې تا باندې چې کله زبر وي نو دا مذکر ته وایي، ته سړي ته وایي ته. موظف ملازم ته وایي، نوکر ته وایي. نوکر پیشه سړی چې وي، څوک سکول کې استاد وي هغه هم نوکر دی، څوک فوجي دی هغه هم نوکر دی، څوک پولیس دی هغه هم نوکر دی. نو یو خادم وي، خادم او خپل غلام ته وایي نوکر ته وایي چې چا نوکري کوي، کور صفایي کوي، ګاډۍ صفا کوي، ډرایوري چا سره کوي، یو هغه شانتې خادمي ده. او یو چې موظف نوکر پیشه سړي ته وایي. نو هل انت موظف، یو سړي نه تپوس کوي وایي هل انت آیا ته موظف ملازمی، اردو کی وی کیا تو ملازم ہے، کیا تو ملازم ہے. هل انت موظف، کیا تو ملازم ہے. مونږ په پښتو کې وای آیا ته موظف ملازمی، نو په جواب کوی نعم انا موظف، نعم انا موظف، او زه ملازم یم. موظف، نعم انا موظف او زه ملازم یم. हाँ मैं मुलाजिम हूँ، हाँ मैं मुलाजिम हूँ. उर्दू की वही हाँ मैं मुलाजिम हूँ. सवाल की बतापोस के उर्दू की वही हल अंत मुवज़्ज़फ़ुन, क्या तू नौकर है, क्या तू मुलाजिम है, क्या तू मुलाजिम है. नअम अना मुवज़्ज़फ़ुन, हाँ मैं मुलाजिम हूँ. उस वक्त की बतापोस के हल अंत मुस्लिमुन, आया तो मुसलमानी, आया तो मुसलमानी. उर्दू की वही क्या तू मुसलमान है, क्या तू मुसलमान है. यो सड़ी ना तपोस कई हल अंत मुस्लिमुन, क्या तू मुसलमान है, आया तो मुसलमानी. नाम नाम सर जवाब वर्कवा आओ जी. नाम माना ला आओ जी. नाम अना माना ला ज, अना मुस्लिमुन ज मुसलमान यम. उर्दू की वही हाँ मैं मुस्लिम हूँ, हाँ मैं मुस्लिम हूँ. ब्या तपोस कई सड़ी ना हल अंत पाकिस्तानीयुन, आया तो पाकिस्तानी. हल अंत पाकिस्तानीयुन په عربی کې پی نه لیکل کېږي، درې نقطو چې ښکته د درې نقطې وي هغه پی په عربی کې نه لیکل کېږي. نو هغه چې کله پی وي نو هغه به بیا بی لیکل کېږي. هل انت پاکستانی، کیا تو پاکستانی ہے، کیا تو پاکستانی ہے. نو موږ په پښتو کې وایو آیا ته پاکستانی یې. نو په نعم سره جواب ورکوه نعم انا پاکستانی او زه پاکستانی یم. نعم انا پاکستانی او زه پاکستانی یم. څوک افغانی وي نو هغه ورته وي نعم انا افغانی. هغه به بیا تپوس کوي هل انت افغانی، نعم انا افغانی. ٹھیک شو. بیا د سړي نه تپوس کوي هل انت رجل، آیا ته سړی، کیا تو مرد ہے. اردو کې وایي کیا تو مرد ہے. موږ په پښتو کې وایي آیا ته سړی یې. نو جواب به ورکړي نعم. که سړی یې نو بیا به جواب ورکړي نعم انا معنا ده زه، انا رجل سړی یم، انا رجل او زه سړی یم. بیا تپوس کوي هل انت محمود، آیا ته محمود یې. که ستا محمود نوم وي ته به ورته نعم انا محمود. او که محمود دې نه وي نوم نو بیا نعم مه وایه، لا ووایه. بیا وایه انا زاهد، زه زاهد یم. نو هل انت محمود، فنعم سر جواب ورکا نعم انا محمود، نعم انا محمود. اوس بیا تاسو کوي وای هل محمود طالب، آیا محمود طالب دی. اردو کې وای کیا محمود طالب ہے، طالب علم ہے. کیا محمود طالب علم ہے. نو جواب ورکړي نعم هو طالب، هغه طالب دی. نعم هو طالب هغه طالب علم دی. نعم هو معنا له هغه د سړي لپاره هو راځي، د ښځې لپاره هي راځي. نعم هو طالب او هغه طالب دی. نعم هو طالب او هغه طالب دی. اوس وای هل هو
آیا هغه سړی مسرور خوشاله دی دا هو دغه محمود یادی محمود طرف ته اشاره کوي خو موجود نه دی موږ سره نو وای هل هو مسرور کیا مسرور خوش ہے کیا مسرور خوش ہے نو جواب ورکي نعم هو مسرور हाँ वो खुश है هل هو مسرور نعم نعم هو مسرور مسرور हाँ هغه خوشاله دی او جی نعم او جی هو مسرور هغه خوشاله دی نو دا د مذکر د لپاره سوالونه کړو جوابونه ورنه مونږ ورکړل اوس دلته کې د مؤنث لپاره موږ لا سوالونه کړي دي د مؤنث په اړه کې موږ به د دې جواب ورکړو اوس د مؤنث نه تاسو کوي وای هل انت د مذکر لپاره انت راځي انت هل انت آیا ته یو سړی موظف او د مؤنث لپاره هل انت موظفتون او موظف سره چې کله د موظف سره چې ګول تاو لګي بیا د مؤنث لپاره استعمالي دي هل انت آیا ته موظفتون یو ملازمه ای خزینه تاسو کوي آیا ته ملازمه ای هغه ورته وای نعم او جی نعم انا مذکر او مؤنث دواړه ځان لپاره وای ښه انت بسړی وی انا موظف او دلته بخزم وای نعم انا موظفتون हाँ मैं मुलाजिमा हूँ आओ ज मुलाजिम आइम بیا دې تاسو کوي هل انت مسلمه آیا ته مسلمان ای کیا تو مسلمان ہے خزینه تاسو کوي ناغه ولا جواب ورکړي نعم انا مسلمه हाँ मैं मुसलमान हूँ हाँ मैं मुस्लिमा हूँ आओ ز مسلمان ایم نعم انا مسلمه आओ ز مسلمان ایم بیا تاسو کوي هل انت پاکستانیه هل انت سړی نه به تاسو کې هل انت پاکستانیون او خزنه به تاسو کې هل انت پاکستانیتون ګولدا ور سره لګي نعم کوڅوک پاکستانی وی نو هغه ورته نعم او کوڅوک پاکستانی نه وی نو هغه ورته لا انا افغاني لا انا هندي لا انا بنگلاديشي لا انا تركي هغه بیا لا سره جواب ورکړي خو تاسو پکې هل انت پاکستانیون آیت پاکستانیتون آیت پاکستانی نو هغه ورته نعم انا پاکستانیتون हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ بیا دې تاسو کې هل انت امرأة آیت خزی هل انت آیت امرأة خزی نو موږ دا ملو وایو هل انت امرأة آیت خزی نو نعم سره جواب ورکړي نعم انا امرأة हाँ मैं औरत हूँ क्या तू औरत है जवाब ورکړي हाँ मैं औरत हूँ اردو کې پښتو کې وای آیت خزی جواب کې وای او جی ز خزایم هل انت فاطمه آیت فاطمه क्या तू फातिमा है نو جواب کوي نعم انا فاطمه हाँ मैं फातिमा हूँ نعم او जी انا فاطمه ز فاطمه ما اوس تاسو کوي هل انت فاطمه طالبه क्या फातिमा तालिब इल्म है क्या फातिमा तालिबा है په پښتو کې وای آیا فاطمه طالبه ده نو جواب ورکړي نعم اوس فاطمه چې د مؤنث ته مؤنث پر د غایب ضمیر هي راځي نعم هي د مذکر لپاره هو راځي او د مؤنث لپاره هي راځي نعم هي طالبه हाँ वो तालिबा है हाँ आओ जी هغه طالبه ده نعم هي معنی هغه دیندا فاطمه یادې نعم او جی هي طالبه هغه طالبه ده اوس تاسو کوي وای هل هي مسروره آیا هغه خوشاله ده اردو کې क्या वो खुश है क्या वो औरत खुश है क्या वो लड़की या वो औरत खुश है هي معنی वो औरत او هو معنی वो مرد هغه سړی او هي معنی هغه خزه هل هي مسروره آیا هغه خزه خوشاله ده نو ورله جواب ورکا نعم هي او جی هغه خزه مسروره
خوشاله ده مسرورتن د سړي لپاره به راځي مسرورن او د مؤنث لپاره به راځي مسرورتن د سړي لپاره به ضمیر راځي هو او د مؤنث لپاره به ضمیر راځي هيا او د حاضر ضمیر به د سړي لپاره انت راځي د ښځې لپاره به انت راځي او د متکلم والا چې دی انا دا د ښځې لپاره راځي او د سړي لپاره دواړو لپاره یو شان راځي نو دا زموږ سره د الدرس الرابع د تمرین دویم سوالو نو ان شاء الله دریم سوال پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام